کار دی چې په سیاستو کې ګوتې وهي د ده کار خو دا دی چې امامتي کوي او زموږ وړو ته سبق وایي او چې د سبق نه وزګار شي نو بیا دې په وړو وظیفې راغونډوي د چا پیغور راکړ وظیفو والا یې که نه وظیفو والا یې که نه ما دا پیغور په زړه وخوړ موږ مدرسو والا د چاندو والا ووایم زه وظیفه خور یم زه چاندو والا یم زه په ټوکړو مولا شوی زه فخر سره وایم تاسو پلوشه بیبي د ایوب دپاره د 30 تولې کالي په مهر سره قبوله کړې ده ولې زما قبوله کړې ده کینه بې شرمه کینه دارونه دي ناستي نه چې ته پکې د هغه ځینې اوازونه کې مولوي صاحبو موږ پلوشه د خپل رور ایوب دپاره قبوله کړې وه او قبوله کړې و ده رورم مبارک شي الله دې خپله ثواب د خیر وکړو اللهم رب العالمین امین امین رورا ما وی د دې نکاح د مولوي صاحب له 1000 روپۍ ډېرې دي لکه زر ډېر شی دي د ده خوراک څوک دي 1000 روپۍ ورکوله لکه رور دی دا لوټ نه ویلی دغه مال لکه دا زوړ لوټ دی دا زما سره مارچه کړه دا وله ورکړه دا زوړ لکه دې خو ګوټ نشته مړه لکه زمونږ د سومنالي او د دې مولي صاحب نه خلک علي ورکوله صحیح شو زه به بلې سره بند کړم دغه ورکوله مولوي صاحب دا په دې جیب کې د خرچه مرچه به پې وکړئ جي بس د دې ضرورت نشته ځه کېږده ځه یو شی دی ستاسو جیب زما جیب یو شی دی کېدی به زه خیر دی زه کېده یا لکه د مټایانو ته لاس کوي یاران دوستان ته ویلي وو زما نکاح زه به ورکتې نه ډېمې او ستاسو څه خیال دی یا لکه په دې کې د خیال څه خبره ده د خوشحالۍ خبره ده د الله ولي ډمې ولا راوله پوه شوې چې دا دیره ګرمه کړو او د علاقې ته پته ولګي چې خوشحالي څه ته وایي یا لکه رور مې نن سبا د ډمو ډیمانډ نشته نن سبا د بدګانو ډیمانډ دی چې په 10 روپۍ دلته علاقه جوړه کوي او که نه یا لکه نو تا ته مونږ د 10 روپو خلک ښکارو مونږ خو خانان یو د الله ولي 5000 خبره کوه 5000 به ښه کوه دا معمولي خبره ده څه یا رور مې ما خو در اسې مثال درکو او ټیک ده نو مثال چې کوم دی د غټو خلکو په مخ کې غټ مثالونه ورکوه مولوي صاحب له 1000 روپۍ ورکړې او په بزو خرچو باندې په لکو روپۍ خرچه کوي مولي صاحب ورته مولي صاحب خبر درته کومه یو مولي صاحب خبره مې دا کوله چې ستا د میاشتې تنخوا برابر شوې ده مې 4 روپۍ دله درکمه السلام علیکم مولي صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو مولي صاحب ستا د میاشتې تنخوا چې ده موږ په 25 کسه تقسیم کړې ده تا ته خو پته ده خو په هر یو کس باندې 300 روپۍ راځي نو ما چې زه ول د خپلې 300 روپۍ ورکړم چې دا غاړه مې ازادي شي او هغه نورو کسانو ته به ووایي چې 2 روپۍ راکړي دي دا واله مولي صاحب مولي صاحب بله خبره دا ده چې وړوکي ورور مې راته وي چې مولي صاحب په دې میاشت کې 3 ورځې غیر حاضر و نو مولي صاحب ورته احتیاط کوه ځکه چې بل امام زموږ نشته ذیشانه ستا خبره ټیک ده په دې میاشت کې زه 3 ورځې نه یم راغلی خو زموږ څه غم شی و زه په غم کې وم مولي صاحب خفه نه شې تا ته خفه ده زه د کلي خان یم او ته خو ما راوستی دا خلک بیا په ما پورې نښتي خو ته داسې کار کوه چې غم خادي دې وشي نو یا رور لېږه یا دې پلار لېږه خفه را نه شي مولي صاحب نه به خفه کېږم ذیشانه ولې به خفه کېږم لاړم سلام علیکم وعلیکم السلام یا لکه لالا ایوبه تاسو څه ټیغ سې کول کوئ په تاسو هم 300 روپۍ کور دی که نه ورې کوئ سمالداره کېږئ خو پې نه خو روپۍ دې یو ورځ به یې ورکوئ چې اوس یې وله ورکوئ که نه ځانه پې سودا به وکړي عجز دی هغه موږ ته ناست دی بل خو دا څوک شته نه ذیشانه مونږ دا جومات پرېښودی دی مونږ منظره که د چمه جومات ته ځو ذیشانه ایوب صحیح خبره وکړه موږ د چم جومات ته ځو دا ټول د خدای تعالی کورونه دي چې په کوم جومات کې مونځ کېږي الله یې قبلوي زه د باندې پوه یم چې 25 ورځې په دې جومات کې مونځ کوئ او چې کله د مولي صاحب د پیسو ټایم راشي نو تاسو بل جومات ته ټوپونه وایئ الله پوهه که نه اورې وظیفه راوړې خدای وبخه هلکه څه چل دی ورونه ټکوئ
قاری صاحب وظیفې له رالېږلي وو. راوړم دله ځه راکئ زه دا ونیسه په خپل لوښ کې به درته راوړم یه جنۍ که څه تیارې نو راکه هغه قاري صاحب طالبان وظیفې دپاره رالېږلي دي یا سړی ته چې سودا راوړم دا خو تیاره نه ده او پروني 7:30 بجې او سړه ډوډۍ ده که دا ولې لېږې نو وای راکه چې ویسم ولې هغه خو داسې عجزانان خلک دي چې څه شی ورته کېدي وایي شکر الحمدلله هغو په توده او په سړه نه دي حقه راکه چې ویسم وله وایه یوه خبره مې بله رایاده شوه اوس لږ ساعت مخکې چې ما تاله هغه سودا راوړه هغه میان او چرګان او کباب و هغه بلکل ترسکون تیار کولې چې مېلمانه مې ډېر د لرې نه راغلي او داسې نه چې کوسترګې ورته شمه او اوس دوله دا سړه راواله هله شابه ټیک شه ته الله دې په ایمان خوشحاله که السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام مولوي صاحبو څنګه یې ښې طبیعت دې ښه دی مولوي صاحبو ستاسو سره مې یوه پټه خبره وجي یو منټ را الله کوي صرف نو ولې نه نورواده راشه څه خبره ده؟ بس ټیک شو ته رالم جي مولوي صاحبو پټه خبره مې درته دا کوله ما وی زمونږ د کلي هغه جوړړې نه دی جوړړې په هغه باندې زکات کېږي که نه لږ زکات مې ویستی دی ما وی چې ولیکم وله دا پټه خبره وه نورواید صاحبو هره خبره چې د علم په رڼا کې وشي هغه بهتر خبره ده. زمونږ دین اسلام موږ ته دا وایي په ښي لاس باندې زکات ورکړه چې ګس لاس خبر نشي او دا خو غوره خبره ده په هغه باندې زکات کېږي. مولوي صاحبو نو ځکه خو مې دا خبره تا ته پټه په غوږ کې وکړه چې زکات ورکومه که نه او پټه وه ښه استغفر الله دا پټه خبره به دې ته وایي نو خیراتونه زکاتونه هم په سپیکرو کې اعلانونه دي چې خیرات زکات موږ ورکوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دې شانه زموږ د مولوي صاحب په ګډو وړو سره شوی ایوبه څه مطلب پوه نه شوم څنګه په ګډوډو سر شوی دی په منبر ته بس ناست او د سیاست خبرې کوي ده ته چا وایي چې سیاست خبرې کوه هلکه ایوبه دا خبره خو دې بالکل ټیک وکړه د ده څه کار دی چې په سیاستو کې ګوتې وهي د ده کار خو دا دی چې امامتي کوي او زموږ وړو ته سبق وایي او چې د سبق نه وزګار شي نو بیا دې په وړو وظیفې راغونډی د چا پیغور راکړ وظیفو والا یې که نه وظیفو والا یې که نه ما دا پیغور په زړه وخوړو موږ مدرسو والا د چاندو والا ووایم زه وظیفه خور یم زه چاندو والا یم زه په ټوکړو مولا شوی زه فخر سره وایم ما سهار ناشته کې انډ اور پراټه نه ده خوړلې زه په وظیفو مولا شوی یم پوښتنه نن که زه ستا مخې ته ولاړ یم ما قرآن زده کړي ما حدیث زده کړي ما فقه زده کړي ما غیرت زده کړي ما دلیل زده کړي ما بهادري زده کړي زه په وظیفو مولا یم هلکه دا تاسو چې کومې ګډې وډې شروع کړي تاسو د دې نه خبر یئ چې د دې په وجه به تاسو کم ځای ته ورسئ د دین په رڼا کې ځان د هر شي نه خبروئ دا خو د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وارثان دي او بیا تاسو د سیاستو خبره وکړه په دنیا کې د ټولو نه غټ سیاستدان په دنیا کې د ټولو نه غټ ساینسدان زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نو چې دا د هغه وارثان دي نن انګریزان د هغه په خبرو تحقیق کوي او دا خبره واضحه کوي چې د هغه خبرې بالکل ټیک ټاک وي 1400 کاله مخکې هغه کړې وې او نن تاسو وایئ چې د دوی په سیاستو کې څه لاس دی تاسو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ریاست نه اړو خبر نه یئ تاسو د اسلام د تاریخ نه اړو خبر نه یئ افسوس ماله راشي چې تاسو په کومه خوله وایئ چې د دوی په سیاستو کې څه کار نشته تاسو څه وایئ دا اوس چې په ملک کې کم روان دي دا سیاست دي دا سیاست نه دي دا خدمت کول نه دي دا د کرسۍ لالچ دی دا د اسلام سیاست نه دی دا د اسلام آباد سیاست دی سیاست هغه خلکو کړلی کمی ته چې خدمت ویلی کېږي خدمتو تعلیم مرګ د پوره عالم مرګ دی او بیا دا ټوله دنیا الله پاک د دې ښو خلکو په سر باندې آباده کړله کله چې دا ښه خلک لاړ شي الله پاک به دا دنیا په بل سیټ باندې کړي
او د ده خدمت تاسو څنګه هېروئ کله چې د یو مسلمان په کور کې ماشوم وشي نو د ټولو نه مخکې ورته بان هم دا قاري صاحب وایي چې کله په ښه بد باندې پوه شي او مدرسې ته یې ولېږې نو د مور و پلار د حقوقو نه دا قاري صاحب خبر کي کله چې بلاغت ته ورسي نو هم دا قاري صاحب راشي او نکاح وله وتړي او چې کله بیا مړ شي هم دا قاري صاحب راشي او جنازه وله وتړي اخر کله به تاسو پوهېږئ کله به تاسو پوهېږئ